حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل حضور علیہ السلام ته وی فرمای یا رسول الله کله چې تاسو نه وی مونږ به ډیر د عقل نه ښکته کارونه کول. وی یا رسول الله زما د پلار د خطاب د کجورو نه ځان له خدای جوړ کړی و، ځکه زما د پلار کاروبار د کجورو چې سار به قافله کې تلو ټوله شپه به هغه بت ته عبادت وکړو. سار به روان شوی یو ځل زه کور ته رالم، مور مې نه وه، د خوراک هم زه نه وږی شوی ومه. بس وی دې بت ته متوجه شوم، دا یو لاس مې ترې وخوړ، ځکه کجورې وې چې لاس مې وخوړ او موړ شوم رایاد شوم. فتذکر غضب ابي چې دا خو د خطاب خدای دی او د خطاب خدای دی وخوړو، زما د پلار مثال خو یو خبره او دویم څپېړه ده. په منډه منډه وې په مور پسې رالم، مور ته مې قصه وکړه، وې هغې کجورې وټکولې او لاس یې ترې جوړ کو. حضور علیه السلام ورته وایي عمره تاسو کې عقل نه و چې سره د عقل نه مو دا کار کو. حضرت عمر صاحب له الله یو ډېر لوی فراست ورکړی، لوی فراست الله ورکړی. غلی ونیو هغه ورته دا مې اول ځل دی، ورته قسم وخوړ، وی د الله په ذات مې د قسم دا ستا دریم ځل دی. غل حیران شو چې دا څنګه؟ ورته وی الله سړی په اول ځل باندې بې عزته کوي، حیا یې ساتي. په دویم ځل هم ورته څه نه وایي، او چې کله دی د حیا څادر وشلی خدای ته څادر اوچت کړي. عقل اقرار وکړو، هغه غل اقرار وکړو، وی یوجي دا مې دریم ځل دی. الله عجیب فراست ورکړو. 14 یا 22 ځایونو کې حضور علیه السلام له دلته مشوره ورکړي او هلته به الله وحی راولېږله. حضور علیه السلام ته به الله وی د عمر دا خبره مې خوښه ده. عمر ډېر غیرتي و، په حضور علیه السلام به ډېر غیرت. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه خط ولیک، حضور علیه السلام ته وی پرېږده ماته چې دې سړي نه سر کټ کم. حضور علیه السلام مې نه ده بدري صحابي دی. د بدر جیلیان چې رالل دا یې رشته دار اوسې، د کاکا زامن اوسې، د ماما زامن اوسې، ګاونډیانو. حضور علیه السلام عمر ته وی څه ورسره وکړو؟ یا رسول الله دا پلانکی چې ناست دی دا زما رشته دار دی، دا ما ته حواله کړه. او دا فلانکی نه دی، دا د علي رشته دار دی، او دا فلانکی د فلانکي رشته. او زو دې بقي ته د خنزیرانو نه سر کټ کوو، دوی موږ ډېر تنګ کړي وو هلته. حضور علیه السلام فیصله د حضرت ابوبکر صاحب په رایه باندې وکړو. الله آیات راولېږو، ما کان لنبي ان یکون له اسرا حتی یسقن فی الارض. حضور علیه السلام وفرمایل که وحی دې نه مخکې حکم راغلی وی او موږ د عمر په فیصله نه وی کړی، نو موږ ټول به په عذاب باندې معذب شوي او عمر به بد شوی. ډېر غیرتي و. حضور علیه السلام ته وایي یا رسول الله تاسو ناسې ازواج مطهرات هم د سره ناستی، دا بد شکله خلک کافران او یهودیان راځي، دا عیسایان او مشرکان راځي، زمونږ په دې میندو یې سترګې لګي. زما زړه وایي چې زمونږ دا میندې د دوی نه ستر کوي. الله آیات راولېږوې، د عمر دا خبره مې خوښه شوه. لوی ایمان، لوی فراست الله ورکړو. حضور علیه السلام له یو ډېر عجیب جواب ورکړو، وی یا رسول الله موږ کې عقل و، خو دغه عقل په هدایت باندې نه و، دې سره قرآن والا علم نه و. نن دنیا د کافر، زمونږ مسلمانان د کافرانو عقل ته حیران شي، حالانکه دغه عقل دونه انسانیت سوز کارونه کوي. هلته د خور او د مور تمیز نشته. د 1995 یو تحقیق شوی و چې په یورپ کې په 100% کې 20% زنا کنګریف دا د مور، د خور، د لور او د نوسۍ سره کېږي. موږ ورته څونه ترقي یافته خلک وایو، موږ د هغې نه ډېر متحد مړه مس نظام به منې. موږ چې لندن ته لاړو که نه، ما نه پیسې پرېوتې او په 10 ورځو کې چاړو راوانه اخېستې. دا موږ د هغوی صفت بیانوو.